جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ما د لنډې شان د مینې وروستو تاسو د خیبر ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه د پښمني دا خصوصي خپرونه ګورئ او تمه لرو چې تاسو به د مفتي صاحب د خبرونو معلومات اخلئ. مفتي صاحب روژې حوالې سره زموږ خبرې اترې روانې دي. یو سړي روژه قصدن ماته کړله، مطلب دا چې دی برداشت کولی شي رسولی شي، خو بهرحال بیا هم ماته کړله، اوبه یې وڅښلې، خوراک یې وکړو، نو د ده دپاره سزا ده چې قصدن سړی روژه ماته کی او سړی عاقل دی، بالغ دی، مقیم دی، سفر په دوران کې نه دی، بیمار نه دی، خامخا روژه ماته کړه، اوبه یې وڅښلې یا فرض کړه څه وخوړل یا څه نفساني خواهشات پوره کړه، نو د دې روژې قضا هم په د لازمه ده، لکه یو خو به د دې روژې قضا راوړي، بل به د دې روژې کفاره هم دی ادا کوي. د روژې کفاره هغه 15 روژې دي او 15 روژې داسې دي چې دا به مسلسل دا 15 روژې نیسي، که په دې کې فرض کړه د اته باندې 50 یعنې 2 کم 15 نیولې وي او دا 1 کم 15 مې نه ونیوله، نو هغه اته باندې 50 دا لاړې ختمې شوې، دا به بیا ورته د سره کېږي او بیا به د روژې ساتي. لہذا کفاره چې کوم دا هغه اول شی دی 15 روژې ساتل، نو ټوټل به دا یو باندې 15 روژې ساتي، یو د دې روژې قضا او 15 روژې کفاره. هغه کې به کوشش دی دا کوي چې لکه د اختر ورځ په دې منځ کې نه راځي، پکې ایام تشریق ورځ پکې نه راځي، نور څه داسې عذر نه وي لکه زنانهو دپاره دا دی چې زنانه به هغو ورځو کې نه ساتي چې کله فرض کړه د اولاد دغه چانس وي چې یاره بچی به پیدا کېږي، لهذا هغه نه وروستو دی نیسي. خو زنانه چې کومه ماهواري راځي د میاشتې هغې باندې ګنهګاره نه ده، نو اپ بریک منځ کې دی اخیستی شي، نو هغې سره کفاره نه خرابېږي. خو 15 روژې ساتل یعنی 60 چې کوم فګر دی دا پوره کول دا به مسلسل ساتي. به یو سړی داسې دی چې هغه یعنی اول کې دی بدماش و روژې ماتولې قصدن او وروسته خدای پاک ورته هدایت وکړو، خو اوس دی بوډا دی، کمزوری دی، نشي ساتلی، نو هغه بیا 15 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکوي، روټۍ به ورکوي، په ډک نس باندې په ډکې خېټې باندې به یې مړوي او پس به د کفاره پوره شي. مطلب چې سزا سخته ده، سخته ده، دې نه ښه دا ده چې مطلب دا چې روژه چې دا ونیولی شي. هغه کوم څیزونه چې هغې سره روژه ماته شي او بیا د هغې کفاره چې د هغه هم لازمي نه وي، او چې لکه صرف قضا لازمه شي، یعنی کفاره نشته، صرف قضا خو به یې راګرځی که نه، خو دا چې کومه سخته سزا جرمانه چې دا نه وي بیا. او نو هغې کې ډېر کیسونه داسې لکه مثلا اول شی دغه دی چې یو سړي ملګري دي ګپ لګوي سره، نن سبا خو ځوانان هم ازاد دي، نو یو کس ونیو او په زور یې ورته خولۍ کې څه واچول او دا سړی نه غواړي، یا مطلب دی چې دشمن دی او هغه ته پته ولګېده چې تا روژه ده، نو هغه وایي ته څنګه روژه ساتې، هغه په زور ونیولې او تا ته خولۍ کې اوبه یا خوراک واچو، دا روژه خو ستا ماته شوه. خو چونکې تا جانبوج کې دا نه کول بلکې چا په زبردستي تا باندې وکړه، نو په دې تا باندې کفاره نه لازمیږي، صرف قضا لازمه شوه، قضا به راوړې. یو سړی دی هغه ته روژه ښه یاده ده، لکه مونږ یو ملګری مولانا صاحب و، نو هغه وایي چې مسلې مې وکړې خلکو ته چې که په دې چې روژه ماتېږي، په دې ماتېږي، په دې ماتېږي، وایي د هغه نه پس رالم اودس مې کاوه، وایي هغه مسایل زما په ذهن کې و او مسله مې دا کړې وه چې خولۍ ته اوبه واچوې او اوبه دې تېرې شي، نو دې سره روژه ماتېږي، او غړپ شو چې اوبه مې تېرې شوې. نو لکه سړی نه جانبوج کې نه کوي، خو خولۍ کې دې کولي دې کوله او هغه کولي کې تا نه اوبه تېرې شوې غیر ارادي طور سره، نو په دې باندې هم صرف قضا لازمیږي، روژه یعنی کفاره نه لازمیږي. روژه ماته شوه خو صرف قضا ده. یو سړی د هغه نه پاڅېدو خو ټیم ته خیال نه دی، سوچ دا وکړو چې یاره دا د سحري وخت دی او یا فرض کوه 3 بجې به دی پاڅېده، 3 بجې الارم یې لګولی دی، خو دی 4 بجې پاڅېده چې سیمه یې بند و، دی په هغه ټیم خطا شو، ده د هغې نه پس ته خوراک څښاک وکړو او چې بیا ورته پته ولګېده چې نه دا خو 4 نه دا خو 5 بجې دي، اوس خو لمر هم ختونکی دی، نو ده چونکې جان بوج کې دا پښمنۍ نه کاوه بلکې دی په ټیم خطا شو، هغه د نظر دوکه وه یا دی خوب نه و، نو د دې ورځې روژه نه ده شوې، د دې قضا په ده لازمه ده، خو دی به کفاره نشته پې باندې. دغسې یو سړی دی چې هغه داسې شی لکه خولۍ ته کو چې هغه د انسان غذا نه ده،
لکه مثلا ګرد غبار دی خو جان بوجھ کې دغه ګرد غبار واخستو، یا ګربتې ولګوله جان بوجھ کې دغه لوګی دننه کو، یا سګرټ دی یا شیشه یا هوکه ده هغه د لوګی چې کوم دی هغه جان بوجھ کې دننه کو، نو په دې کفاره نشته او دې باندې صرف روژه ماته شوه، قضا په ده باندې لازمه ده. یو سړی دی چې هغه لکه د اوس چې دا کوم مسله مونږ وکړه چې روژه یې هېره وه او د خوراک وکړو خو بیا ورته یاده شوه، یا خوراک مکمل کو یو ګنټه پس هغه ته یاده شوه چې او زما خو روژه وه، ما خو دلته چې کوم دی اوس پوره یو سینډویچ وخوړو، برګر مې وخوړو، دا مې څه چل وکړو. نو سوچ دا وکړو چې ما خو اسم خوراک وکړو، گویا زما د روژه خو ماته شوه او د هغې نه پس ته بیا پسې نور خوراک جان بوجھ کې وکړه. نو په هغه اول خو د روژه نه وه ماته، په دې دوم د روژه ماته شوه خو ده باندې کفاره نه ده لازمه، قضا به راوړي کفاره نه ده لازمه. ولې چې غلطي ده، د سوچ دا وکړو چې هغه په یرې باندې چې ما کله وخوړه که نه هغې سره زما روژه ماته شوه، یا لکه فرض که انجکشن یې ولګاو، یا فرض کوه چې دی هسپتال کې اکسیجن یې ورته لګولی و او هغې نه پس ته چې دی کله روغ شو دا سوچ وکړو چې هر ماته چې اکسیجن ولګېدو نو دا خو زما روژه ماته شوه، حالانکې هغې سر روژه مونږ تېر پروګرام کې دا ویلي وو چې هغه سر روژه نه ماتېږي، هغه نه پس ته د نور خوراک وکړو. نو اوس د روژه ماته شوه خو ده باندې کفاره لازمه نه ده. دغسې اکثر داسې وشي سهار ټایم کې چې ترخې اوبه راشي، د ترخې اوبه سړي ته ډکار ورشي که نه هغې سره ترخې اوبه راشي، دا ترخې اوبه چې څنګه راشي هغه به فوراً لاندې توکې او خوله به کنګال کې کولی به وکړي، لکه خوله به صفا کې، و سړي ته ترخې اوبه راغلې او دا اوبه ده واپس نه کړې نو په هغې هم کفاره په ده نشته او روژه ماته شوه. دغه سړي ته الټۍ راتلې، هغه الټۍ د کنټرول کړی، ده دا سوچ و چې هره که دا الټۍ زه وکړم نو ماته به روژه ماته شي، نو هغه الټۍ راغلې خو ده واپس تېرې کړې، په هغې د روژه ماته شوه، کفاره پې باندې نه لازمیږي. دا هغه عام څیزونه دي چې لکه روزانه مونږ ته مخکې راځي، روزانه دغسې یو سړی دی چې هغه مچ تېر شو، مچ دی یا میاسی دی هغه تېر شو، نو هغه سر روژه ماته شوه خو کفاره په ده باندې نه لازمیږي. یو سړی دی خولې کې وړوکې وړوکې کاڼي وو، یا مطلب دی چې داسې شی و چې هغه د انسان غذا نه دی، پلاستیک ټوکرې دی هغه یې تېر شو، هغه کاڼي تېر شو، نو هغې سره کفاره نه لازمیږي، روژه ماته شوه. ډېر مننه مفتي صاحب. قدرمنو کتونکو وخت شوی دی د ډاکټر صاحب د سیګمنټ جی قدرمنو کتونکو د ډاکټر صاحب خوږې خبرې تاسو واورېدلې، هغوی هم تاسو ډېر معلومات درکړل او موږ سره مفتي صاحب ناست هم خپلو سوالاتو طرف راشو. مفتي صاحب غیبت خو عاصم ښه شی نه دی، بیا روژه کې خو بلکل نه پکار، ډېر خلک دروغ هم وایي په روژه کې، نو د دروغو سره روژه مطلب دا چې متاثره کېږي که نه؟ غیبت او دروغ دواړه کبیره ګناهونه دي او کبیره ګناه چې روژې په حالت کې وشي نو د روژې ثواب خو ټول ختم شو. او د دروغو مطلب یعنی دا نه دی چې لکه ته یو سټورۍ یو کهانی شروع کړې، د دروغو مطلب رسول الله صلی الله فرمایي چې یو پلار دپاره دا خبر هم کافي ده چې څوک دروازې باندې دستک وکړي یا فرض کټلۍ ووهي، پلار په کور کې دی او ماشوم ته ووایي چې ورشه، ورته ووایي چې نشته ابو مې کور کې نشته، او ځینې ماشوم هم ډېر نمبر ون هغه ورته وایي چې ابو مې وایي چې هغه ته وایي چې هغه په کور کې نشته، نو دا هم دروغ دی. ښه ټلیفون باندې یو سړی په موبایل دا د ټلیفون وکړي او ته ناست دلته یې او هغه ته ووایي چې نه نه زه خو یاره نن په ابوظبي کې یم، دا هم دروغ دی. ولې چې هغه ته خو پته نشته خو الله ته خو پته ده. یعنې دروغو مطلب دا دی چې هر هغه خبره چې هغه غلط بیاني ده، خو دې کې به یو مسله که اجازت یې بله زه وکړم او هغه مسله مطلب دی بیا خلک وایي چې وایي مولین داسې مسلې کې و دا هغه چې د دوه کسانو منځ کې جوړې راوستو دپاره دروغ ویل دا عبادت دی او په هغه باندې الله پاک سړي ته اجر ورکوي. خو مونږ خو دا اجر دا ثواب نه حاصلو بلکې مونږ خو دوو جنګولو دپاره دروغ او خبرې د ځانه کیسې مرچ مثالې ولګو، حالانکې چې دوه کسان ناراض دي او ته د هغې منځ کې جوړې پیدا کولو لپاره څومره دروغ وایې نو د هغې تا ته خدای پاک اجر درکوي چې تا هغه کسان نږدې راولې، هغې منځ کې دښمني ختمه کړې. دوم د خپل کور حالات صحیح ساتلو دپاره چې خپلې ښځې ته کم دروغ وایې چې د کور حالات برابري دام جایز دي،
خو خپل ښځې ته داسې دروغ نه چې خامخا هر وخت دروغ لکه مثلا یو خبره د تا نه هېره شوه هغې څه غوښتي وو مطالبه یې کړې وه چې اختر را روان دی ما ته کپړې ځان سره راوړه اوس ته چې کور په دروازې راغې خبره تا ته یاده شوه نو اوس که ته ورته ووایې چې یاره خو نه مې راوړې یا نه وې یا نه لاړم یا دا هغه نه ته به ورته داسې خبره وکړې چې د هغې زړه وساتې د هغې یعنې په کور کې دی خفه نه شي او دی ته دوک نه ورسي چې لکه خاوند زما کیر نه کوي زما خیال نه کوي بلکې ته به ورته وایې چې بلکل زه لاړم خو چې کوم ډیزاینونه پراته وو نو ما ته یې خوند نه کوره نو بیا هغې ووایي چې بهی نن نوی مال راځي ماښام ته نو ما دا سوچ وکړو چې سبا ته به لږ ښایسته مال راغلی زه به واخلم اوس خبره خو دروغ ده به څومره خوشحاله شي اصلاحا نو د خپل کور ماحول برابر ساتلو لپاره خپل کور زندگی ښایسته جوړولو دپاره که ته فرض کوه هغې ته دروغ وایې نو دام جایز دی عام دروغ ویل جایز نه دی او هغې سره روجې هغه ثواب ختم شي روژه کې خلک جګړې ډېرې زیاتې کوي جګړې کې بیا په دې مازدیګري کې دلته خو نه خو زموږ په وطن کې ډېرې که نه څوک مطلب دا د واورې دکان ته ولاړې څوک د نسوارو دکان ته ولاړې څوک فروټ راخلي څوک روژه ماتې رالي نو جګړې زیاتې کېږي او غصه هم ډېره کوي زما روژه ده وایي که نه نو د دې جګړو سره د دې غصې سره یا د خولې نه کنځل وختل نو دې سره روژه خرابېږي که نه د دې خو رسول الله صلی الله فرمایي چې خدای پاک لکه حدیث قدسی دی خدای پاک وایي چې روژه دا ما دپاره ده او زه به د دې بدل ورکوم روژه هغه عبادت دی چې په دې کې ریاکاري نه کېږي صحیح لکه اوس یعنې دا تا په شکل یا تا د سټایل نه دا په ستا روژه شته که نشته او تا خو روژه شته صحیح ده خو صرف دا دی چې لکه دا شی به تا ظاهریږي نه چې تا روژه ده نو د روژې ثواب چې کوم دومره زیات دی د هغې بنیادي ریزن او وجه دا ده چې دا صرف د بنده او د الله ترمنځ یو خبره ده بل چا د دې پته نه لګي ته الله ته شکر خلکو ته ما زما روژه ده او ته ولې څه کوم دی دا کوشش کوې چې ته په هرې خبره کې به ځان د پیران کېنولي دي او ځان نه د لیونی جوړ کړی دی او روژه ده او دماغ دی خراب دی او جګړه او وینا ولې تا ته ثواب ضرورت نشته تا ته د ریاکاري کم ضرورت دی تا ته د ځان ښیلو کم ضرورت دی تا ته داسې ایکشن کولو کم ضرورت دی چې ته ماته دا تاثر راکړي چې ستا روژه ده په هغې وجې باندې د سړي د روژې ثواب ختم شي او بل دا دی چې دا لکه په عبادت د ناراضګي اظهار دی چې زه په خوشحالۍ د عبادت نه کوم بلکې زه خو مجبور یم او چې کله ته مجبور یې نو دې ته د جبریه او د قدریه چې کوم ته موږ معتزله وایو او اجماعي امت دی چې دا خلک د اسلام نه خارج دي ولې چې هغه دا وایي چې عبادت په ما لازم دی عبادت په ما دا جبر دی ځکه یو ګناه کوم عبادت کوم دا په ما جبرن دی او زما وس نشته نو دا سړی هم دا وایي چې بای زما خو وس نشته کنه زه خو نه روژه ساتم او نه یې ساتلی شم نو ما کې طاقت شته زه خو لیونی کېږم چې روژه وساتم نو ځکه دا کار بالکل غلط دی د روژې ثواب ختم شي او که یو سړی تا سره جګړه کوي نو رسول الله صلی فرمایي چې هغه ته صرف دا ووایه چې انی لصائم زما روژه ده ته که جګړه کوې زه نه کوم زما روژه ده ولې زه خپله روژه تا پره نه خرابوم نو هغه بل سړی به هم خاموش شي او تا به خپل عبادت هغه بچ شي روژه به دې بچ شي ډېره مننه قدمونه کتونکو وخت شوی دی د بریک یو د میلو څو چېرته ځی مو ډېر زر راځو ستاسو سره بیا میلاویږو